الرحمن الرحیم باب المصلی باب المصلی یناجی ربہ عز وجل. محدثین وی دے باب مخی باب سره څه تعلق دی چې المصلی یناجی ربہ عز وجل مخی د مونځ تذکره ده او بیا داو چې تضییع الصلاة چې هغه چې کله سړی مونځ به وخت کې دا تضییع الصلاة ته اصل کې حافظ ابن حجر او نور محدثین لګي چې کله سړی د مونځ په حالت کې نو د رب سره مناجات کوي. دا یو ترغیب د خبرې ته چې مونځ گزار د مونځ په خپل ټایم کوي. د دې وجه نه امام بخاری رحمه الله دا دواړه حدیثونه دواړه ابواب یو بل پسې لګي. مناجات د راز و نیاز خبرو ته مناجات وایي. د دې بنیاد په عاجزۍ باندې همي تواضع پکې همي او باب داسې یخر المصلی یناجی ربه چې هر مونځ گزار په دې پوه شي چې مونځ د په ځان باندې بوج نه ګڼي. مونځ الله سره د ملاقات یو سبب دی، یو ذریعہ ده، لہذا مونځ بوج نه دی. دې عنوان کې دا محدثین دا دي کې پوهه او فقاهت پکې دا نه ضروري چې هر محدث صرف محدثي او فقاهت پکې نه. دا ټیک دی چې دواړو وظیفه جدا جدا ده. بعض محدثین وی فقها نه، خو بعض محدثین داسې وی چې فقاهت هم موجود دي. خلق دا وی محدثین هم دا وی چې فقه د صحیح بخاری دا د امام بخاری په تراجم وغیرہ دا وی خو بیا چې رسو اختلاف راشي نو دا نه وی چې راګندې مونږ د امام بخاری رحم الله قول مرجوح غنو. دا څه قسمه ادبي جملې نه بلکې یو پکې چاره واستي او فقيه نه. دا ډېر غلط رویه مونږ خپل شاګردانو ته خيو، دا مناسب نه دی. اختلاف هر چا سره کې دی شي، لیکن د اختلاف دا مطلب نه دی چې د یو امام چې هغه دی واقعي فقيه دا هغه د فقاهت نه سره انکار وکړي. اختلاف ځان لسیز دی. عمر رضی الله تعالی عنہ هغه آثارو کې راشته چې هغه یو ځل مدینه منوره کې مونځ وکړو. مازدیګر مونځ بیا لاړ خپل کور ته، کور د هغه لرې و. هلته ورته یاد شو چې ما مونځ بې اودسه کړی، امامت یې مونځ یې کړی دی، بې اودسه مې کړی. نو څه به کېږي؟ هغه خپل ځای کې بیا د مازدیګر مونځ وکړه، خبره ختمه، هېڅ چاته علم نه وی. عام د فقهاو قول دا چې یو سړی امام وي او هغه ته پته ولګي دا چې زما مونځ ما بې اودسۍ کې کړی دی، نو هغه له پکار دی چې هغه اعلان وکړي چې پرون ما پسې چا مونځ کړی وای د مونځ اعاده وکړي. د دواړو خپل خپل شواهد دلایل شته. خو که یو بېوقوف راشي هغه د سیدنا عمر د فقاهت تختې غړمیږي او دا وایي چې عمر فقیه نه و، دا به څه خبرې؟ دا زمونږ رویې زمونږ عالمان غلطېږي. اختلاف ځان له یو څیز دی. عمر لوکې سړی خو نه دی. اقتدو باللذین من بعدی ابا بکر و عمر، زمان وروسته اقتدا وکړئ د هغه چا چې هغې ته ابو بکر او عمر وایي. او محدثین په دې مجتمع دي چې خلفای راشدین کې اختلاف کله پیدا شو نو ترجیح به ورکولی شي د شیخینو قول او فعل. دا رویه سمول پکار دی. اختلاف ځان لسیز دی، اختلاف نه کفر مه جوړوئ. اختلاف به کله محدث سره پیدا کېږي، کله فقیه سره پیدا کېږي. اختلاف خلق په احترام باندې اخلي. امام بخاری رحم الله سره به اختلاف پیدا شي د خلکو مخکې یا د منکرین حدیثو مخکې چې جوابونه کوي که نه، امام بخاری ډېر اعلی درجې ته ورسي. خو چې کله خپل فقه سره اختلاف پیدا شي نو بیا به ځمکې له رابغي. دا نادرست طریقه ده، ناجایز طریقه ده. دلته تاسو وګورئ خلک چې په ایمان هغه تقلید هغه ډېر سخت پوسته کې پروت دی که نو بس هغې سره خپل ائمه تسلیموي، د امام بخاري فقاهت نه تسلیموي. اختلاف ځان لسیز دی راځي. انشاءالله کله کله مونږ خبر اخلو په دې کې د هغې چا چې د امام بخاري فقاهت ته هم بد کتلی دي. مناسب ځایونه کې به دای جوابونه کوم انشاءالله.
امام بخاری مونږ ته دا باب دی چې کله مصلین مناجات کوي د خپل رب سره نو دی کې از خود دا خبره رالی عقلی لحاظ سره چې کله زه یو جمګټې سره ملاویږم جماعت ته ځم ملګرو سره ملاویږم واده لزم خاده لزم د هغې کې اصول څه دي زما لباس زه خیال ساتم که صفایه خیال ساتم که سر سنت مې اوږدوي هغه واخلم خو چې کله یو سړی په دې پوهېږي چې زه مناجات د خپل رب سره کوم نو پکار دا چې د هغه ټول ریکوایرمنټس پوره کړي کوم چې د الله د مناجات لپاره ضروري دي دا فقاهت ته په دې قرآن مجید فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد د هر مونځ په دوران کې تاسو خپل ډول واخلئ خپل حسن جمال کې ودرېږئ د امام بخاری د ترجمه الباب کې ته وضاحت شروع کی کنه اب لوی پښې به جوړیږي متقدمین او په دې باندې کار کو اوس ټول سیز د نفرت ته یو بل سره بس یو عالم ته نیچا دکاول چې هغه نه پوهېږي او زه پوهېږم دا دین څه خدمت نه دی ته دین خدمتدارۍ چې سړی هر عالم لا د هغه د شان مطابق مرتبه ورکړي او د هغې عزت ورکړي امام بخاری رحم الله باب دغه کې خود لومبنی حدیث پای کې دارې چې حدثنا مسلم ابن ابراهیم مسلم ابراهیم موږ ته حدیث بیان کړی هغه وایي موږ ته هشام حدیث بیان کړی دا کوم هشام دی دا هشام بن ابي عبد الله دی سمبر ورته وایي کنه سین نون بیره هشام بن ابي عبد الله بن ابی عبداللہ سمبر 154 ہجری کو وفات شوه هغه نقل کوي د قتاده نه د قتاده د پلار نوم دعامه دی او د دعامه د پلار نوم قتاده دی قتاده بن دعامه بن قتاده دا مدلس دی قتاده مدلس دی دا روایت هم مدلس دی عن انس وی لیکن قتاده کذاب نه دی او اصول حدیث کې دا معلومه ده چې د صحیحین او مدلس روایتونه ضعیف نه وي ولې د هغې انګنت شواهد دي د دې بې شمېره شواهد شته د حدیث په دې وجه قتاده که مدلس دی دا کم خلک چې پاکستان کې اوسېږي منکرین حدیث نو هغې دا روایت هم په مخه کړی چې صحیحین میں مدلسین کی روایتیں دا راواخلي دا ټول جمع کی نو بیا وایي چې د مدلس روایت چې کوم دی مردود دي نو لہذا دا ټول څه دي مردود وی ته اصول حدیث دوباره ووایه تا مصطلح الحدیث نه دی ویلی ته مدلس روایت مردود وي خود شیخین نه علاوه د صحیحین نه بهر ما لویلې علما لیدلي دي ما سره بحثونه کړي په دې باندې د امام مسلم یا د بل چا د روایت مطابق خباز پکې دومره کمقلي چې ته دا عنعنې ته بد وې نو بیا خو د هر حدیث کې عن راغلی نمونه موږ نه اخلو لوی خلک دی دا خبرې زما مخکې کړي چې بیا خو دا هم عن دي دا پاګلان په دې نه پوهېږي چې عنعنه د مدلس مضر ده عنعنه دا وړې خبرې دي خو کاش چې خلقو ته معلومه وي مدلس سړی عنعنو کې نو هغه مضر ده عام سړی که عن کوي نو هغه مضر نه ده اصول حدیث دغه دی او اصول حدیث کې دا هم لیکلي دي چې د مدلس روایت عنعنې سره د صحیحین نه بهر مردود وي دا قاعده محدثینو لیکلې ده محدثین په دې متفق دي او انشاءالله زه اتوار پر ورځ باندې صحیح بخاري باندې چې کوم اعتراضات کوي هغې کې ما یو شپږ ویلي دي هغه چې راځي نه کې به دا اشتیز هم راشي چې د مدلسینو نه امام بخاری کم ځای روایات اغوستي دي او د هغې نور اسانید کم ځای کې دي چې د روایت دا عنعنه دا بیکاره شي فضول شي دا قابل اثر نه دا وخت طلب څیز دی او دا پکار دی دا څیز زه د مشکل الحدیث پسې ګرځم پرون ما ته یو بل سړی میلو شو هر ځای کې دی ونی موجود دي یو دی نو هغه لیکلی دي مستقل کتاب یې لیکلی دی هغې کتاب کې هغه د امام بخاری او د امام مسلم غلطۍ خوري عربي سړی دی مسلمان دی یعنی منکر حدیث نه دی عربي دی خدای بدعاتي
بدعات چې کېږي نه سقاف استاد ښکاري ماته سقاف مشهور سړی علم الکلام والا ډېر عجیب و غریب سړی دی دا قول هغه هم پیش کړی دی چې کوم احادیث د قرآن خلافي ناقابل قبول نه دي دا قاعده داسې نه ده قاعده دا ده چې کوم حدیث د قرآن د صراحت خلافي نه هغه قابل قبول نه د قرآن خلاف جدا خبره او صراحت د قرآن خلاف جدا خبره د قرآن خلاف څه مطلب چې قرآن کې آیت راغلی او د هغې خلاف کې حدیث راشي نو ته حدیث رد کوې که دې دغه مطلب اخیستی دی دا خو نه مطلب دا ټول خلک چې کوم اعتراضات کوي زه د بنیادي نقطه باندې ورسېدم چې هغه غریبان په دې نه پوهېږي د سره صراحت د قرآن څه مطلب دی قرآن یو مسله چلولې ده مثلا قرآن مجید کې دا شته چېرته کې چې په رسول به سحر اثر نه کوي که دا وی نو دا به د قرآن صراحت وي اوس حدیث کې چې راځي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر وشو پر قرآن خلاف ده قرآن سره صراحت خلاف ده خلق دا وی چې لا یفلح الساحر حیث اتی یعنی کم خلق چې د سحر د حقیقت نه منکر دی ملتانی سے هم لیکلی دی چې دا حدیث غلط پدې باندې چې دا د قرآن خلاف دی څنګه خلاف دی خلاف پدې چې ساحر کامیابی نه نو کامیاب شسو ساحرینو چې کله سحر وکړو نه هغوی کامیاب شو نه د سحر اثر ښکاره کېدل جدا خبره ده او مړ کېدل د نبي جدا خبره ده قرآن کې خدا نه لیکلی کله وایي مشرکانو دا ویل وا چې ان تتبعون الا رجلا مسحورا نو څه مطلب دی چې آیا قرآن دا ویلي چې په پیغمبر باندې به سحر اثر نه کوي که دا وی نه بیا به صراحت د قرآن وی دا تا ځان له خپله دماغ کې ځان له یو شی جوړ کړی قاعده چې کوم محدثین لیکي نه هغه دا ده چې کوم حدیث د قرآن د صراحت خلافي نه هغه روایت وا قابل قبول نه د قرآن خلاف خلکو خپل ذهن کې جوړ کړی دا هغه سړي خپې غړمې کړي دي کوم احادیثو کې چې صفات او احادیث ورته موږ وایو راغلي دي هغه یو کنډم کړی په دې باندې چې دې ځای کې دا آیت دا سره مثلا لیس کمثله شیء او حدیث کې راځي چې ید الله فلان فلان نو دا حدیث غلط په دې باندې چې د قرآن خلاف دی قرآن کې دا وایي د الله په شان د څوک نشته نو دا ټیک دی وتا ته دا چا وی چې ید د الله د مخلوق په شان ده دا اوس خپل اختراع استوا د الله دا چا ویلي چې هغه د انسان د استوا په شان ده دا خپل دماغ کې ځان له او تضاد جوړ کړی دی او هغه تضاد را دی او په باندې احادیث صحیح احادیث کنډموي شپږیش اویس احادیث ته صحیح ہے نو هغه په دې کنډم کړي دي چې دا د قرآن د فلان کې آیت خلاف دی دا بدعت یوازې پاکستان کې نه دی دا ټوله دنیا کې دی او د دې خلاف کار کول پکار دي دا هم خبره ده زمون خلک بس کار وکړي ای خو د حدیث د سره خپل مسلک ثابت دی حدیث ډیره بار نه راغله د حدیث مقصد خدا نه چې ته د هغې د امام ابو حنیفه مذهب ثابت کړه د امام شافعي مذهب پرې رد کړه حدیث خدا مطلب نه دې باب کې د مفتی محمد تقی عثمانی الله دې هغه جون کې برکت واچي دا هغه رویه دې باب کې ښه ده هغه دا وایي چې فقهي اختلافات به داسې نه ورغلی چې د حدیث د پاسه د حاکم کې ډېره ښه رویه ده د هغې دا د هغې درس ترمذي وګورئ لږ خاص کر مختلفن فی سيزونو کې ټیک ده چې خپل مذهب له ترجیح ورکوي لیکن بل لپاره هم لچک ساتي دلته مرګري یو اتوار پر ورځ راځي ما ته وایي چې موږ خو د خلکو ډېر خراب کړو مې ولې ما اکري اقامت کړو یو که نه نو ما ته لویه مسله جوړه کړه نو مې تا ته چا وایي چې ته اکري اقامت کړه او ستا تپوس کوو ول دا دوه نه دي ثابت که دا دوه بدعت وی نه موږ به ټول نه مخکې ډېر تردید کړی وی تاسو څه خیمه جوړه کړې ده چې یو سنت جاری نه بل سنت سره جاری کړي خلک ته واقف نه فتنه خو تاسو پیدا کړئ دا طریقه نه ده چې خامخا ته ځان ټارګټ کړي چې اوس څه نوی دین ښیم تا ته ته په خپله غلطۍ پوه شوي چې دا موږ غلطي کوو مې خود غلطي کوئ
دعا دوہری ڈبل اقامت ثابت تے صحیح ہے نا گشت اکری هم ثابت او چې کوم ځای کې خلک واقف نه اکری کوا زموږ جماعت کې کوا ته څوک نه وای ولې خلک پوهه دی په مسله پوهه دی چې کوم ځای خلک نه دی پوهه ته خلک پوهه کې خلک متنفر کوي ځان ته دې له حدیث او حضرات مصیبت دغه رخ چې دې بګوري دې خو دا سنت ته او دا جاری دی ته چې بل جاری کې مونږ دې مرګري جاری کا خو اول خلک پوهه کا پاک او خلک بس تعالی غي خبره منی چې تا غزیت او رسې کم ځای کې جستا د کلی امام ولاړ دی پرې زونه ځان پوي وړي سیاست مدن چې کوم قران کې وای دا شاه ولی الله کتابونو کې وره یو سړی ارسمل وې سړی یو دی جمعه تیرا شه د خبره گئی او خبره تلته چا نه ویلی دا ټول خلک به دا دشمنان دي ولې دا غي ته بيدینی ښکاری دا فطری مسله ده په دې کې خلک زد نه گئی ته خلک پوهه که ستا په خیال چې دلته کې دا خلک زما خبره مني 78 کې دې داسې منله خلک خپل مقام پیدا کی ترکه به جستا مقام نه دی پیدا ته عام سړی فتنه ما جوړه مرګري پیدا کړه دای طریقه دارا چې لګ لګ تعلیم تربیت کوا لګ لګ تعلیم تربیت کوا لس کاله پس دوک لس کاله پس شل کاله پس پتاله مرتبه پاغه ځای کې ملوشي بیا چې تسوي نو خلک واغ تسلیم وي دا طریقه ده امرګره خو په خپل غلطه باندې بیا ورته ما درس دې میرول مې ورته خو میدا ورته خو په کې لګلې دي چې اکری اقامت او دوہری دونوں احادیث سے ثابت ہے دا تقی عثمانی صاحب کی دا زمون خلق د بل چا منی نه که مقصد اصلاحی نو دا غیر لپاره رویه دغه نه راکمه چې زمون خلق دي او غالبا د خلکو مقصد اصلاح نه ده بلکې ما خپل ځان ثابتول یزم څه شی هم دلته دا غي نتیجه دغه شي دوبار کې دا حدیث هشام چې کوم دی بن ابي عبد الله هغه نقل کی عن قتاده بن دعامه د مدلس روایت ول قابل قبول نه په کې اشتباه موجودي چې دا عن وی او تسرید حدثنا نه کوي نو ممکن دا چې دا د بل چا نه اوریدلی خو بل کس کې کمزوري هغه پټکړي د دیو جن عن دا سه لفظ دی چې هغه د ادوار ځان سره سمیټ راګيري عنا د مدلس ځکه قابل قبول نه خو صحیحین د دینه بهري عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه وی قال النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان احدکم اذا صلى پتاسو کې هر یو تن چې کله مونږ کوي یناجی ربه ناغا دراز نیاز خبرې کوي د خپل رب سره یو سړی چې هغه مینه پیژني کنه نو په دې هغه پوهیږي چې د خپل رب سره کم کلام زکوم ناغا زما د خپل رب سره خالق و مالک سره د مینې په بنیاد باندې څه خبرې دي دا چرې مونږ په ځان بوج نه غني چرې با په مونږ کې داسې یو کارونه کی چې هغه د الله او د هغه د رسول رضا خلافي ولې دا مناجات ته زما د خپل رب سره چرې بده خچن پیچن مسجد تران شیخ چرې بده مرګره تنگ نگیخ بنیاد به صحیح بنیاد ویدای چې د خپل رب سره مناجات کوي یناجی ربا فلا يتفلن عن يمينه فلا يتفلن عن يمينه نو دې تفل نه کوي تفل منه توکانی توکل ضرورت پیخي کله کله انسانانو ته تو توکانو توکلو منځونو کې پیخي یخنه والے بل فرض پوزه به د حدیث باندې عمل کې نو څنګه وکي اوس بعض الیدیز یا اوچ کلاس الیدیز څنګه اوچ کلاس الیدیز هغه جاده جاګه سمجھ ممج نه په دې عملو کې خپل جماعتونو کې تو کانی دی خپل خی طرف ته نه تو کی ولکن تحت قدمه اليسرى لیکن د خپلې غس خپې د لاندې دی تو کی او خپل به راخ جماعت کې وګړه څه پته ودولې دا څه وکاته وای ما په حدیث عمل کړل صحیح وای ډیر لپاره د فقاهت ضرورت دی دا نه حدیث کراغلی وس دا خو هغه زمانہ چې خلک وشو کې ودرېدو خاورو کې بودره ته قالین د پاسه دکانې تو کا دوالو غل نه معلومه
کامن سینس هم څه شي دې ته په حدیث عمل نه، دا نادان خلق دی، کم عقل خلق دی. دا د هغې زمانې خبره ده چې کله خلق به شګو کې ولاړو. اوس پکار دی چې انسان سره خپل جیب کې ټیشو پیپر، او چې کله مونځ کې دا هر شی راشي ضرورت، نو ټیشو راواخلي، هغه په هغې کې واچوي، بیا د جیب کې واچوي. ولې په احادیثو کې خو دې ثبوت شته دی که نه چې خپل پلو در اوچت کړي او خپله پوزه یا توګاڼې دې پې پاک کړي. چونکې نخامه د پوزې ګن د انسان خپل دی که نه، خپل نه خو سړي له کرکه نه ورځي، د بل نه کرکه ورځي. خپلو توکاڼه هم سړي له کرکه نه ورځي، د بل له هغې نه ورځي. او دا پلید خو نه دي، نجس خو نه دي که لمونځ خو ورسره کېږي. دومره دا چې د طبعي خلاف دي ده، نو چې کله لمونځ وشي نو سمدستي لاړ شه هغه ووینځه، هغه ځای به پاک کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ فلا یتفلن عن یمینه، دې تفل نه کوي خپل ښي طرف ته. ولې د هغې وجوه د هغې بنیادي یو وجه دا ده چې زمونږ ښي طرف ته ملایک دي. نو په دې سوال راځي چې ګس طرف ته هم ملایک دي. کم کرامن کاتبین جی او ښي او ګس دواړو طرفو ته. خو د هر څیز چې کوم دی وجه د ځانه مه وایه، دا د ځانه وجې دی. ښي طرف ته هم ملک شته دی، لکه بیا تاویل کوي چې دې طرف ته د رحمت ملک دی، نو دا بل خو هم څه د غضب نه دی، صرف ذمہ دارۍ جدا دي. یعنی بعض تشریعات شرعي امور داسې وي چې انساني عقل هغې ته نه رسي. به دا پرېږدم نه کشان پابندي لګوله خامخا بس څه کار ځان لګته چې د یوې نقطې چې کوم دی نو وجې لټېږه. موږ ته څه پته تا ته یو سړی دا وایي چې تا اودس کې د سر د مسې څه ضرورت، عقلي لحاظ سره څوک نه شي ثابتولی. کنه مخ خو څه ټیک دی وینځل دوړه موړه وایي پې، لاس هم ټیک ده، خپې هم زه ټیک ده، خو د سر د مسې څه دي؟ مقصد دا دی چې دی کې دا نه ده ضروري چې هر ځای کې لکه دا معتدله غوندې خپل عقل دی ور په مخه کړی، دا مرض لرې کې د ځان نه. د مسلمان کار دا وي چې هغه شریعت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي. د شرع که چاته بالفرض څه حکمتونه نه معلوم نو د هغې مطلب دا نه چې ته د هغې نه انکار وکړه. د یو سړي ریاح خارج شي، ګیس خارج شو او دس ماتېږي، د دې څه بنیاد؟ یعنی شرعي عقلي لحاظ سره خو هېڅ څه ګنجایش نشته په دې کې. ریاح خارج شي نو څه چلو شو؟ اودس ولې مات؟ موږ دا نه وایو چې اودس نه مات، اودس مات دی خو د دې عقلي وجه سره هېڅ پته نه لګي. و تشریعي امورو کې عقلي اصول مسئله وی، که د یو څیز حکمت تا ته معلوم شو د الله شکر ادا کړه، بس ټیک ده، خو صحیح حکمت پکار ده. چې دا ځانه حکمتونه وایه. یو ښه کتاب دی بهجة النفوس ابو جمره، ډېر د کار کتاب دی، خو افسوس دا دی چې هغه په کې سرچ نه کېږي، نه فهارس ته دی، ډېر عجیب و غریب کتاب دی. همانا فیصله کوي چې زه انشاءالله د راتلونکي هفته کې د هغې فهارس جوړو د احادیثو. هغه ډېر ښه حکمتونه بیانوي. د عام محدثین چې کوم حکمتونه بیانوي دا د بهجة النفوس نه بیانوي. دا سړی ډېر کامل سړی دی. دا ول صحیح بخاري تلخیص په چا لیکلی دی، مختصر البخاري، د بیا د هغې په خپله وضاحتونه لیکلی. دې سړي کې کمال دا دی چې دی محدث هم دی او په ډېرو خلکو بده لګي دی صوفي هم دی. یعنی حدیث او تصوف دی دواړه یو ځای کړي دي. ډېر د کار کتاب دی. او موږ مخکې ویلي ابن تیمیه هم صوفي و، دا موجوده صوفیان جدا دي، هغه پخواني صوفیان جدا و، دواړه خلط ملط کومه. هغه جدا تصوف او اوس جدا تصوف دی. وارکیف یو اصطلاحي لفظ دی، مونږ دې طرفه ترغیب ورکو چې دې لپاره صحیح لفظ چې کوم تزکیه ده هغه استعمال هغه. دا عوام نه پېژني ځکه مونږ تصوف ته راشو. هغه کتاب کې ډېر زیات حکمتونه بیانوي او ډېر ښکلی کتاب دی هغه. ما د هغې بعضې ځایونه کتلي دي، هغه د عقیدې د مبتدعینو چې کوم بېخکني هغه کوي دومره بل چا نه ده کړی. خو چونکې سره صوفي لفظ لیکلی دی
دا شاملې والا ټول وابیان دي نغی لا تر اوسه پورې دا هغې کې نه دی ورچولی کاش چې دی په یې کې ورچولی ای بکس کې هم دا نه میلاویږي تلاش کې دا کې چېرته میلاو شي ای بک دی با چې سرچ پکې آسان شي کتاب څلور حصې دی یو جلد کې دوه حصې دي ایک دو یو جلد کې حصہ کې دی جلد کې دو تین بل کې دی هغه د خپل مزاج مطابق احادیث انتخاب کوي د هر حدیث وضاحت نه کوي انشاءالله مونږ کوشش دا کوو چې د هغې نه څه فایده واخلو ستا مخې ته بعض حکمتونه کیدو دا حافظ ابن حجر اسقلاني د هغې نه ډېره فایده اخیستې ده خپل کتاب کې د بار کیف د دې حکمت مونږ ته نه معلوم لیکن حدیث 100% صحیح دی د مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی مونږ په دې عمل کوو او دا یوازې مونځ کې نه ده خبره محدثین په دې مجتمع دي چې سړی د مونځ نه بهر ومي نو دی خپل ښي طرف ته توکل نه کوي مونځ کې هم نه کوي بغیر د مانځه هم نه کوي دی بس چل گئی ولیکن تحت قدمه اليسرى لیکن د خپل ګسې خپې د لاندې دی وکړي د خپلې ګسې قدم د لاندې دی وکړي که توکي نو هلته دې توکي دا ګوره مسلمانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې یو ادب ښودلی دی زمونږ ډېر ویل ایجوکیټډ خلک به ناست دي یو خوا چرت به جوړېږي بل خوا چرت لوی لوی ادارې به کوي اخلاق خلک زده کي ستا خولې له توکاڼي رالل نو یا خو پاسه دې ځایه توکاڼي بار توکه او یا د ګسې خپې د لاندې او ډسبین دومره ګران څیز نه دی خلک دا وساتي چې کم ځای کې نو ډسبین ورسره وي په هغې کې لږ چونه هم واچي چونه کې دا فایده وي چې هغې کې که انسان کې څه جراثیم وي د هغه په توکاڼو کې نه ختم شي د صفایۍ سوترایۍ دا خبره رسول الله وسلم کله کړې ده نو څومره خیچن چې ته ګورې په هر ځای کې هغه مسلمانان یې هر لحاظ سره خیچن پیچن خلک دا مسلمانان یې لکه داسې کوئ تاسو یو هفته مخکې زه یو ځای کې میلمه وم یو ډېر ښه مرمر چا لګولي و مزېدار یو مرګی راغی مونږ ته یې چای وڅښه هغه یې نه څښم مونږ چې چای وڅښله نو هغه او ته د مسلمان جوټه ولې دوی ایسه چل دی په دې کې که دا سړی بیمار یې خو زه ټیک ده ستا طبعي کراهت دی نو نه دی پکار خو چې دی نه بیا لاړ هلته پیالی ووینځه پاکه دا خو نه چې ته شی اخیستی دی تویږه او لاندې خو پکې نور شی شته دی د هغه جوټه څکې هغه دې څیزونو باندې باید چې د سړي پاره وخیږي خلک پوهېږي څه کوئ تاسو شیخ القرآن رحمه الله د دې څیزونو ډېر تنقید کوه ابه طالب کمره نه ده پنساري دکان ده دا دی کې سړه ډوډۍ پرته را دی کې پکې پچه پرته را دی کې پکې مات پروت ده پیاله او بیا دې څه وایي حافظه مې خرابه هغه الفاظ ده حافظه مې خرابه حافظه دا خلقو ښیي چې د هغې هر څیز ترتیب سره مرتب څیزونه کم سړی چې محقق وي د هغه هر څیز به مرتب وي کم چې غیر محققي محقق نه وي د هغه ټول څیزونه به ګازرو مولو په شان پراته وي ټیپرو په شان نو کوم شی چې مرتب وي ښکلی ښکاري کوم شی چې غیر مرتب وي ښکلی نه ښکاري دا څیز ځان سره واچوئ ذهن کې چې کم ځای کې تاسو کینئ پاسئ نو چې تاسو د هغه ځای دا نه ضروري چې خامخا قیمتي ځای ډېر ښکلی ځای دي ساده د خاورو کور دی خو هر څیز دی ترتیب طریقې سره سلیقه مندۍ سره دی پروت نو څه غربت شي او څه پکې بد سلیقي شي نو نتیجه دا وي چې بس زمونږ طلبا غوندې طلبا راځي داسې ځایونو کې دماغ کار نه کوي دماغ یو سوتره ماحول غواړي سوتره ماحول نه بغیر د انسان په دماغو کې څه نه ورکېږي نو دا حدیث چې کوم دی په دې یمن کې یو سړي یو کتاب لیکلو کتاب زما په لاس نه راځي اوس هغه دا ټول احادیث په دې څیزونو باندې دا کوم ته چې مونږه معاشرتي اخلاق وایو په دې څیزونو باندې د احادیثو وضاحتونه کړو ډېر د کار کتاب خو ما دا سړي نوم راځي نه د کتاب نوم راځي اوس ډېر مخکې اعمال وستو پردی کې ما چېرته اخیستو ډېر لوی کمال کړو هغې سړي کاش چې دا بیا مخې له راشي موږ
نو دې کې عام حالاتو کې هم دا خبره ده، او په مونځ کې بالخصوص په جمعات کې خو د ډېره سترایۍ ضرورت ده، هر شی د صاف سترۍ. امام بخاری رحمه الله چې دا نقل کې نبیاوی وقال سعید عن قتاده لا يدفل قدامه او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدمه. شعبہ بن حجاج امام بخاری تخپل میز او د شعبہ په میز کې مخکې پاتې شو. وقال سعید عن قتاده لا يدفل قدامه او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدمه. سعید عن قتاده او شعبہ او حمید دا درې واړه روایتونه امام بخاری لیکلي دي، لیکن امام بخاری د خپل میانس کې او د سعید، خپل میانس کې او د شعبہ، خپل میانس کې او د حمید اسانید حذف کړي دي، اسانید حذف کړي دي. دې ته څه وایي؟ تعلیق. چې کله مونږ دا لیکو چې قال سعد عن قتاده لا يدفل قدامه وبين يديه ولكن عن يساره وتحت قدمه، نو مونږ وایو ورپسې رواه البخاري تعلیقا، رواه البخاري تعلیقا یا رواه البخاري معلقا. دا تعلیق شد امام بخاری رحمه الله، یعنی اسناد تخپل میز او د آخری راوی په میز کې اسناد د حذف کو، دا تعلیق ده. تعلیق د امام بخاری رحمه الله په دې کې کله کله ضعیف روایتونه هم وي، لکه بدل الوحی کې تاسو ته یاد دی یو حدیث مونږ ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بغختل چې زبزان د برن رار غړوم. حدیث موقوف د زهری باندې، زهری مخ کې راوی نه دی ښودلی، لہذا روایت ضعیف ده. په امام بخاری دا اعتراض څوک نه کوي، هغه دا وایي چې زه روایات مرفوع به زما صحیح وي، دا خو تعلیقي روایت دی، په تعلیق کې خو هغه ضعیف وي. یا امام بخاری کتاب التفسیر کې دا لیکلي دي چې انی متوفیقا قال ابن عباس ممید ہوگا. ادا پیش کړي، دا جاوید صاحب هم پیش کړي چې صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. دا سړی چې ځان او شرمای کنه سړی ډېر خفګان ورشي. قادیانان هم پیش کړي چې ګوره امام بخاری لیکلی دی، په تعلیقا نه لیکلی، او تعلیق د امام بخاری غلطی دی هم شي. خو دې دا مطلب نه چې هر تعلیق دا غلط دی. ابن حجر اسقلانی رحمه الله دی باندې 15 جلد کی کتاب لیکلی دی، دا وایي تغلیق التعلیق، هغه مطالعه ډېره ضروری ده. دې کې چې تا راواخلې نو تا ته به وایي چې دا تعلیقا ذکر دی لیکن دا موصولا هم ثابت دی. مثلا قال سعید عن قتاده لا يدفل، دا مسند موصول روایت مسند احمد کے موجود دی. یعنی دغه راوی نه دا کم راوی چې مونږ لیکل دی ویل دی 120-63 نمبر باندې 120-63 حدثنا ابن ابی عدی عن سعید وابن جعفر حدثنا سعید عن قتادة عن انس. امام احمد رحمہ اللہ دا روایت تعلیقا نه ذکر کئی، موصولا نه ذکر کئی. یعنی کم روایت چې د امام بخاری او د سعید په میانس کې پریخي وو هغه راویان معلوم دي، هغه راویان ثقه دي، لہذا دا تعلیق چې کوم دی دا صحیح دی، دا تعلیق ضعیف نه دی. دومره دا چې په هغې حدیث کې دا څیزونه یې چا په دې کې نشته. دا مقارنتا لوستل غواړي دې لپاره چې د انسان د بصیرت حاصل شي. انس وایي چې ان نبی الله صلی الله علیه وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاه فانه مناج ربه. صحیح بخاری حدیث سره یناجی او په دې کې لګي دی مناجن. دغه یو روایت بل معنی ده، مطلب خو دواړه یو دی، د مناجات کوي د خپل رب سره، یا مناجن ربه مناجات کوونکی دی د خپل سره. محال خو یو دی دواړو، یو کې اسم فاعل ذکر دی بلکې فعل مضارع ذکر دی.
معال د دواړو یو دی، یعنی مناجات کوونکی دی او مناجات کوي. روایت بالمعنی دغې ته وایي چې لفظ داسې دی چې مفهوم د دواړو یو دی. فلا يدخلن احد منکم عن یمینه. قال ابن جعفر فلا يدخل امامه ولا عن یمینه ولكن عن يساره او تحت قدميه. دا شان امام ابن حبان هم ویل دی. ټول کتابونه خو نه پیش کول پکار که نه، دومره چې موږ ته معلومه شوه چې دا حدیث موصول دی، لہذا دا تعلیق چې کوم دی دا صحیح دی. دا تعلیق صحیح دی، دی کې څه کمزوري نشته دی. په دې کتابونو کې د حدیث کتابونو کې اصل څیزونه دغه فقهي مباحث نه دی مقصد. ٹھیک ده، هغه ته کشید وکړه، اجتهاد وکړه، یو له بل ترجیح ورکړه، ځان له مطلب دی. خو د حدیث په کتاب کې اصل ګران چیز دغه دی. زمونږ محدثینو ته دا نه معلوم، په دې پوهېږم نه غریبانو تعلیق نه پوهېږي، دا بس لګیا وي فاضل تراوله او کېنوه چې بھائی دا تعلیق کوم ځای لیکلی. فتح الباری به هم نه ګوري او تعلیق و تغلیق و تعلیق دې هم نه ګوري، ودې دا قتل بګاری چې انسان ته دا معلومه یو خبره چې یو ځل مخې له راشي نه هغه د الله په فضل بیا هېرېږي نه د انسان. بیا وایي وقال شعبہ لا یبزق بین یدیه ولا عن یمینه. د شعبہ دا قول چې کوم دی امام بخاری خپله په صحیح بخاری کې مخ کې حدیث نمبر 413 کې 413 هلته کې دا موصولاً ذکر دی. حدیث نمبر 413 دې کتاب الصلاۃ کې ستا کتاب اسانتیا راوسته ده په دې باب کې که نه راوسته؟ دا به زمونږ کار وکړي انشاءالله. لکه قاري صاحب دا نه په زور اخلو. 415 کې دی، 413 کې هم دی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا قتادہ 36 باب کې جگم دی. قال سمعت انس بن مالک قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاة قائما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدميه. مقصد دا ہے چې دا روایت هم موصولا ذکر دی. بیاوی وقال حمید عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا حدیث امام بخاری دلتے کے ہو تعلیقاً ذکر کر دے، لیکن 408 اور 409 نمبر وانے دا حدیث موصولاً ذکر دے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابراہیم بن سعد اخبرنا ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن ان ابا حریرہ و ابا سعید حدثاہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ نخامة فی جدار المسجد فتناول حساة فحکها فقال اذا تنخم احدکم. دیکھیں فرق صرف دارے چې بزاق دخلے گئی تو وی او تنخم نخامه چې کوم دی د پوزې هغې ته وایي. نو فلا یتنخن قبل وجهه ولا عن یمینه وليبصق عن یساره او تحت قدمه اليسرى. نو مطلب دا دی چې امام بخاری درې واړه تعلیقات دلته چې کوم لیکلي دي هغه درې واړه تعلیقات موصولا هم ثابت دي، لہذا دا درې واړه احادیث صحیح دي. قال سعید عن قتادہ لا يدفل قدامه، قدام من مخکی مخکی دیم نتو کی. نو ګوره قبله چې مونځ کې ولاړ دی نو قبله دوګل خو ناروا دي، چې مونځ ته ولاړ دی نو قبله ته دوګل ناروا دي. په مونځ په حالت کې د سړي مخ کم خوایي قبله ته. نو دا معلومه شوه چې عام حالاتو کې هم قبله طرف ته توګاڼې توګل ګناه دی. نسواریان دې ډېر ګناه کوي او نسوار واچي خوله کې شیطان کې نه. نو بیا چې هر خوا د مخ راځي نو دی په دې کې باک نه کوي چې کم خوا مې توکاڼه وتوګل. اوس خو خره کار سم شو. پخوا ظلم دا چې سړي و مشکات المصابیح وي او استاد سره به توکدان پروت نسوار به چولو او په هغې کې به توګل. زموږ استاد الله دې وبخښي ما به هغه ته ویل چې دا ته څه کوې صلی الله علیه وسلم وایي دا شیطان دې خوله کې کېنولی. ما ته یې ملا ستا نه موږ ډېر تنګ یو
نو مې دا خو عجیبه بې انصافي ده. بد بوی خدا کوي که نه نو په جومات کې به علماو دا کول دا حقیقت دی. تر اوسه پورې دا خپلو مشران نه ورته پوسئ. جوماتونو کې مولیان نسوار کوي چې ورته خوله کې نسوار واچول نه بیا بل سم ویله چې دا ما دلته واچول کوم ځای کې مې واچول. جومات کې نسوار واچول نه کنځلې کوي که نه چې دا ما خوله کې واچول که پلاني ځای کې مې واچول. دا ډېره بې انصافي ده. یعنی د دین حاملین د اخلاقو نه بالکل پاک دي. د دین حاملینو له اخلاق زده کول پکار دي. زمونږ د سکول استادانو خلک خبرې کوي دا هر چا خپل خپل نظري. زمونږ د خپل استادانو باره کې دا تصور و چې دوی واړه بول نه کوي ځکه زمونږ هیڅ استاد زمونږ په مخ کې جردا وړو بولته نه وناست او مونږ د هیڅ استاد په باره کې دا تصور نه و چې دی هم چېرته نسوار کوي. مونږ چېرته خپل استاد په نسوار نه ولیده. دا چې کله زه استاد شوم بیا خپل سکول ته لاړم خیرآباد ته نو هلته چونکې د هغې ملګری شوم نو ما ته خپل زاړه استادان معلوم شي چا به سګرټ څکول چا به نسوار کول. نو سوال دا چې د سکول خلک هغوی ډېر بد تهذیبه خلک دی. دا خو دغه شان دی چې د هغه شاګرد د هغه په باره کې وي چې نسوار کوي نه سګرټ څکي نه واړه بول کوي او د مدرسې استاد چې کوم دی تعلیم ته وایي راکړه نسوار او درس ته ناست یې توږدانې مخې ته یې غېږ پیګې توږي دی څه پیغام ورکوي دی شاګرد له ډېر لوی ظلم دی. کوټکي یو ځای دی که نه کوټکي هلته کې عالم هغه د نسوارو په فرضیت باندې کتاب لیکلی و چې نسوار فرض دی. فقه ستاسو شوه نسوار څه ته وایي فرض څه ته وایي په دلیل قطعي سره یو شی ثابت یې ته فرض وایي. نسوار دپاره قطعي دلیل شته دا دی فقاهت ده دا پوهه ده بس یعنې د خپل خواهش اتباع کوي صرف چې زه چونکې دا کار کوم راشه خپې وله اوبو ته کړه ښکاره وایي ګناه دی بس یې کوم مجبوره دین پې سله بدنامه چې فرض ورته وایي ته فرض منکر خو کافر یو سړی د نسوار نه ونه کافر به یې بیا یعنې زمونږ دیني حالت دې ځای ته راغلی ده ډېر ابتري ده ډېر ابتري ده. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بین یدیه ولا عن یمینه ولکن عن یساره او تحت قدمه. دیکھیے تحت قدمه ہی ویلے دے مخی کے تحت قدمه ویلے دے دا روایت بالمعنی صحابی حمید وی انس عن النبی لا یبزق فی القبلہ قبلے طرف تے تو کی خی طرف تے ہم نتو کی ولکن عن یساره او تحت قدمه. امام کرمانی رحمه الله ته دې حدیث لاندې یو جمله لیکلې ده. هغه جمله دا ده چې صفحه 239 کې چې وهذه تعلیقات دا عبارت دلته کې ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکل ده وهذه تعلیقات لكنها ليست موقوفه. دا تعلیقات دي دا کوم چې موږ درې ذکر کړل لیکن دا موقوف نه دي لا علی شعبہ ولا علی قتاده نه په شعبہ نه په قتاده باندې. دا خبره ټیک ده تر دا یو زموږ اتفاق دی خو دې پسې چې دې کومه جمله لیکي خبره درست نه ده. وتحتمل الدخول بحسب الاسناد السابق ان يكون معناه مثلا حدثنا مسلم حدثنا شعبہ عن قتاده عن انس عن النبي صلی الله علیه وسلم. لکه دې ویل دا غواړي چې دې مطلب داره چې امام بخاری دا ویل غواړي چې حدثنا مسلم حدثنا شعبہ یعنی هغه حدثنا مسلم ابراهیم هغه دلته کې په صحیح بخاری یو قال حدثنا هشام ده کنه نو دی وی چې نه حدثنا مسلم حدثنا شعبہ عن قتاده عن انس دا سے داول او دا سے داول یعنی دې طریقې سره وداس شي دا به موصول شي. امام کرمانی دا قول کړی دلته کې لیکن ابن حجر اسقلانی لکی چې هو احتمال ضعیف بالنسبه لشعبہ شعبہ کدا موږ منسوب کو چېرې شعبہ دا څه ویل دي نو دا به چې کوم دی دا به صحیح نه دا به ضعیف. دا غي وجه دا
फ़ैन मुस्लिम बिन इब्राहीम समिआ मिन्हु, मुस्लिम बिन इब्राहीम शागिर्द दे तो शुअबा दागा ना औरिदल नहीं और दारंगे व बातिलन बिन निस्बत लिसईद कमुंगे सईद त निस्बत को चाओ आन सईद दाबा दरूगी ज़का फ़इन्नहु ला रिवायत लहु अन्हु तो सईद ना रिवायत निश्तर सर द इमाम किरमानी पर ख़ता पोश में तावील अगर करे लेकिन अगर तावील इब्न हजर रद को पसिशी रद को इल्म अस्माए रिजाल माने रद को किरमानी बेचारा यार सड़ी जान मैदानी का इब्न हजर माहिर दे दासमाए रिजाल और इमाम किरमानी दासमाए रिजाल माहिर न दे न बस वो बखैर अभी विश्ता लेकिन द मुहद्दिस सड़ी कारदाई यो फ़कीद यो मुहक्किक क्या गलती हो गई कंजल न गई ये दा खबरा गलत रहा मुमकिन दा उर्दू आयो दाराए अगस्ती उर्दू तर्जमे को गोरे भैया लेकिन बडेर दा हितात मिलो हिच इमाम किरमानी दल तक दा तावील करे इब्न हजर जो के शाफी दे मसले की तासुब रागल दे चागा दा गलती खोले दा न दा वसोगने भी इब्न हजर विली दा कौल गलत थे दा हाफिज इब्न हजर दा कौल सही दे दा दुरुस्त दे हद्दसना हफ्स बिन उमर हफ्स बिन उमर बिन हारिस अगवई हद्दसना यजीद बिन इब्राहीम क़ाल हद्दसना क़तादा अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु क़ाल इअतदिलू फ़ि सुजूद तासु सकवे पसजदा के इअतिदाल लका रखले जुमात तराशेगा ना और पदा से वक्त करा है जो जुमात की यो कस या दो कसई मूस को उनकी पदे बुनियाद न चदाई गलतियाँ मालूम हो गए खुदा दा पता लगी जो जमुन खलक के में गलते गई ला से वक्त करा है जगह लगा राशम न खलक हुई नम डेल फाजिल आलिमान हुई नम चदाई नाश्ता में गलत ही रुकू हम गलत ही कैद हम गलत ही सजदा हम गलत है दखल को मखी मूस के वल दखल को अंदाज जुदा रहे और यवाजी च मूस की ब्याद आगे अंदाज जुदा रहे बाद खलक दुमरा उगदा सजदा कई कना च ब्या बेचारा गाँव तरा पासिदल मुश्किल बोले पदे वजह उगदा कई च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली सजदा उगदा करे उगदी खुदा मतलब ये तो सम लगा कहते हैं मतलब समला चरा पासी ने अल्लाह अवल यो जल की ने ब्या पदरेम जल की ने पदरेम द इला दे बराबर शेख खलक अमल मजदकी सैयदना उमर बिन ख़त्ताब और दारेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूस पर मेंबर बांधने बखो मुनकरीन हदीस तदा में तराज रागे च मुंजे पर मेंबर संग खो रुकू सजदा बे संग कोला तबे मेलू नो नोर सुने खोला द रुकू सजदे तरीक़ा दावा च रागूज बशा दागी मख के वेओ के जरा जमा पशान दोगे गुलाम जिलानी बरक दाए तराजम करे च पर मेंबर खलक मुंज संग खोलिशी पे वो सजदा और रुकू न की लगता है कॉमन सेंस नहीं था पर मेंबर खो दा मतलब चे मेंबर पर बैठ के पर मेंबर बेनाज तो मुंज बे खो चदा बदा से के दा बदा से के और के दा अल्फाज दी चला वे रुकू और सजदा को न राकू से दवा हदीस ही पूरा नहीं वेरी न बस एतराज बगी पर हदीस बंद अदा रे हक परस हुई दा हक परस नहीं हक परस थी ना गरोल गई दशा गरोल गई वदा का मरज ने बगी हर सही हदीस तब अखपे वाले निकली जदा जी देख बाएँ दा एतराज पर राजी चकले स्नादी एतराज निश्तरे शुजूज निश्तरे हदीस सही ने पायजान पोएगा चेतराज पर आनिश और दे के वाह माजरत खाहाना सोच न गया चलो जी दा चल हट टाइट खबर होगा खबर दगा असल ये दखल को एतराज़ के उसड़े जीबल ख्वाजी खबलगार हो गए चाहे हदीस सही दे जमुंग 50 परवाह निश्त तो सैयदना अनस फरमाई रसूलुल्लाह फरमायल इअतदिलू फ़िस सुजूद इअतिदाल नका रखले सजदा बराबर करे और बराबर तरीक़ा दारा चस्तासो लासुना
کوم ځای تاسو کېږدئ نو ستاسو تندی او پوزه دی د هغې په منځ کې راشي او چې کله تاسو صف نه بهر یې نو ستاسو ترخونه دې ښکاره شي لاس ته دومره بریښ چې ترخ دې ښکاره شي په صف کې په دې عمل نشي کولی صف کې په دې عمل نه کېږي صف کې به ته په داسې طریقه باندې عمل کې چې ستا لیچې به د ځمکې نه پورته وي ستا مټې چې کوم دی دا به ستا د خېټې نم یو طرف ته وي او وزن یې به دومره نه خورئ چې بل ملګري د دې رکاوټ جوړ کړی دی بعض اهل حدیث کوي په دې عمل نه بل ته رکاوټ پرېږدي دا بل به کوم ځای کې سجده کوي دا نادرست طریقه ده یعنی تاسو چې کله ودرېږئ په صف کې د هغې طریقه به دغه وي سجده چې کوئ نو طریقې دغه ده اعتدال به کوئ فی السجود بعض خلکو به سجده کې سر کېښود نو بیا هغه په ګنټو ګنټو رسول الله وسلم خو ذاتي طور کړی دی دا صحیح حدیث ته چې رسول الله وسلم څومره قیام کړو رکوع یې هم هغومره سجده یې هم هغومره صاحب خیال لري موته په موږ کې کنه ځان له مونځونو کې دا په ځان له مونځونو کې انسان چې ځان له مونځ کوي نو چې څومره د قیام کړی دی نو هغه به د رکوع هم وکړي او هغه به د سجود هم وکړي سنت بادا شي عمر کې یو ځل کې هم کافي ده چې 2 غنټې ټایم یې ولګي په مونځ باندې دا چې سورۃ الفاتحه وایي به سورۃ کوثر وایي په مخه لګېږي یعنی دومره اوږد مونځ کول نو دا هم د سنت نه ثابت دي یو مونځ د سړی ځان له وکړي عمر رضی الله عنه یو سفر کې روانو د سهار مونځ یې کوو جمع باندې یو کې سورۃ الاخلاص وایي بل کې سورۃ کوثر وایي خبره ختم کله کله لازم شي دا نه چې سړی هر ځای کې شیخي کوي سفر دی ملګري دي جهاد لدی حج لدی نور څه کارونه دي مختصر مونځونه شته بار کې دې کې اعتدال به په سجده کې په سجده کولو کې به اعتدالي د هغې په اذکارو کې به اعتدالي او بالخصوص چې کوم خلک مخکې مونځ کوي امامان دي د هغې پسې حدیث کې راځي په تاسو پسې کمزوري مو لاړ دي بیماران مو لاړ دي ذویل حاجه مو لاړ دي د ټولو خیال وساتئ او زمونږ خلکو د ټولو دومره خیال وساته چې د سهار مونځ هم په سورۃ الفلق او سورۃ الناس باندې کوي یعنی هغه سنت پاتې شو دا افراط و تفریط دا مه کوئ اعتدال کوئ په سجده کې اعتدلوا فی السجود چونکې د الله مخکې ولاړئ لہذا اسراف ونه کوئ ولا یبسط ذراعیه بالکلب او نه دې خورئ خپلې لیچې کل کلب په شان د سپي دا ټوله ته ویلي که ښځو ته نه دی ویلي بعضې خلک وایي که چې ښځې به څنګه سجده کوي سوال هم دغه دا حدیث ته ستا مخکې تا سره څه تاویل دی ښځې له دې مخاطب دی که نه دی که نه سړی دی مخاطب دی سړی ولې مخاطب دی دلیل دا قرآن کې ټولې مذکر صیغې ښځې په دې کې شامل دي دا یو بحث دی دا تاسو ټاسک دی دې باندې وګورئ احادیث وګورئ په دې باندې چې آیا په دې باب کې د زنانو دپاره داسې احادیث شته دی چې هغې دې داسې وکړي او که وي نو د هغې اسنادي حیثیت څه دی دا معلوم کړئ او تا به یو نقطه نظر ته ورسئ هغه نقطه نظر به بیا ما ته ووایئ بل درس کې دا خو عقلي وجه ده که دا تلاش کړئ که حسابه وګورئ نور باندې د صفدر و کالوي کتابونه وګورئ هغه کتابونه چې هغې کې احناف کا طریق نماز لیکلي هغه ټول وګورئ نماز مسنون کلام وګورئ د صوفي عبدالحمید سواتی د دې غټو غټو خلکو کتابونه وګورئ نو تاسو ته څه مواد په لاس درشي ټول موږ ته مه کښېنئ که چې هر یو څیز کې موږ ته ناسې ولټوئ هغه چې هغې څه دلایل ویلي دي او بیا هغه دلایل کتل پکاري چې آیا واقعي دلیل دی او که نه محض دې دپاره ثابتول چې دې مذهب ده دغه ویل غواړو دغه تلاش کې بالخصوص د مولانا عبدالحمید سواتی چې کوم کتاب دی نماز کامل مسنون هغه وګورئ
هغې نه سوا دلایل به بل ځای نه وي چې راجمع کې نه بیا د هغې انالیسس وکړه وګوره چې آیا واقعي دا حدیث قابل عمل دي که نه دي که قابل عمل نو هم خپل رد عمل موږ ته وښیو که ناقابل عمل دي نو موږ به خپل رد عمل وښیو تحقیق په دې طریقه کېږي هغه مو ګوره که نه عبدالرؤف سکروي ایک هغه یو روایت پیش کړی ما تردید لیکلی ناستې دپاره په کې هغه راوي لیکلی هغه صحابي چې په رفع الیدین کې امین بالجار کې هغه ته لیکي چې کان عربیا لا يعرف الحدیث صحابي هم داسې چې بانډچي په حدیث نه پوهېږي ولې تقرات خلف الامام حدیث یې نقل کړی خو چې کله ښځه لکه د پیشو غوندې غونډوي هغه روایت به د هغه نه پیش کوي عجیب و غریب خلک ده دا تضاد لرې کړی ده ښکاره ووایي چې دا شی شرعن ثابت دی یا ثابت نه دی په دې خو نه کېږي چې یو شی د مخکې نه روان دی د ټولو سره کمپرومایز وکړي تصلو کما رأیتمونی اصلي وڅه مطلب وي دا حدیث دواړو ته شامل دی د تخصیص دپاره دلیل وګورئ زما د خبرې دا مطلب دی چې که ته د دې نه زنانه مستثنا کوې دا به دلیل سره مستثنا کوې او دلیل به شرعي پکاري شرعي په دې وجه باندې چې زنانه مونځ کله کوي نه پټه کوي مسجد کې نه کوي که مسجد کې ومي نو هغه په دا ځای کې چې مسجد کې صرف زنانه وي صدر خو د هغې شته دی د استر لهن قول خو مونږ هغه ځای کې وکړو چې کله دا د خلکو سره شریک وي مثلا په مسجد نبوي کې هم د زنانو د مونځ ځان له ځای دی البته بیت الله کې په مسجد حرام کې د دې امکان نشته په دې وجه نشته چې بالخصوص د طواف په وخت کې کله د مونځ ټایم راهي څه وکړي هغې ځایونه جوړ کړي دي ځي هلته خلک لیکن ټولې خو نه دي تاسو وګورئ موږ خو کړی دی که نه حج تاسو هم وګورئ تصویرونو کې هم وګورئ ځای په ځای پکې زنانه مجبورونه ودرېږي نو هلته که ته کان استر باندې عمل کې خو زه ټیک ده هغه مطلب دی چې یو خاص خبره شوه عامو حالاتو کې خو زنانه پټوي مدینه منوره کې مسجد نبوي خوا کې بالکل د هغې دروازه هم جدا ده مسجد نبوي ته د هغې نه لار نشته ده البته بیت الله کې لارې خو بېشک یو دي لیکن د زنانو د منځونو ځایونه مساجد چې دي هغې ته غټ غټ څیزونه لګېدلي پردې لپاره او داسې المارۍ چې کې هغې طرف ته قرآن مجیدونه پراته دي دنګې دنګې المارۍ د زنانه سر هم د هغې نه نه ښکاري ډېرې دنګې او چې کله بندلل شي ما سره تلي کور والا نو راتلل او تلل خو به یو ځای کېدل که زنانو خو ځای ډېر زر یېرېږي چې مونږ به فارغ شو نو ما به حذیفه اواز ولګو حذیفه نو یو ځای نه به یو زنانه راته خپل لاس اوچت کړه چې مونږ دلته کې یو نو هلته کې خو انتظام سم دی نو دا د استر لهن داسې قول نه دی چې ګنې مونږ یې خامخا دې نه مسلک جوړ کړو دا الټوی کتاب الصلات په نوم باندې د عثمانیان یو کتاب دی حزب الله والا هغه مو ګورئ خلک ګوري مخالفینو کتابونه هم ګوري موافقین هم ګوري د جنگ کې دا فایده وي چې سړی یو صحیح مطمح نظر ته ورسي چې ته صرف خپل ګورې او د بل دلیل نه ګورې بیا به کار روان شي دا نماز نبوي هم وګورئ دا له حدیثو صلات الرسول هم وګورئ دا له حدیثو سیالکوټي یو عالم دی صلات الرسول دغه کتاب دی ډېر بهترین کتاب دی هغه څه وایي ګوره مونږ د چا خبره نه منو مونږ به هغه خبره منو چې هغې باندې شرعي دلیل موجود وي که هغه اهل حدیث دی که څوک حنفي دی که شافعي دی که هغه مالکي دی که دیوبندی دی که بریلی دی هر څوک چې زما مقصد دا چې تاسو محققانه ژوند تېر کړئ دا مه وایئ چې فلانی وایي فلانی وایي حدیث بنیاد دی زمونږ د ټولو اعمالو کم حدیث باندې عمل کوي دا خلک د هغې علمي پوزیشن څه دی اسنادي حیثیت د هغې څه دی آیا قابل عمل دی که قابل عملي آمنا وصدقنا او که قابل عمل نه دی نو دا توارث قابل قبول نه دی دا پرېښودل پکار دی د بعض خلاصه دغه ده چې توارث دپاره بنیاد پکار دی نو هغه بنیاد کتل پکار دی
دا دو دریو کسانو کتابونه ډېر کتل پکار دي. مولانا سرفراز خان صفدر هغه په دې سیزونو باندې ډېر طویل بحثونه کوي او ثابتوي هغه دا چې د احنافو مسلک 100% صحیح دی. دا یو رایه ده، دا نه ضروري چې دا هغه رایه دی موږ صحیح وایو. خو تا ته زه کسان ښیم چې دی به د هر چا دلیل کنډم کوي، خپل به صحیح ثابتوي. دا تعصب تر حده پورې دا وګوره. دا کوم چې هغه سنن پکې راځي ابکار المنن رد چې لیکلی اعلاء السنن، دا قسمه کتابونه مو ګوره. د نیموي کتاب چې آثار السنن هغه مو لټوي چې پای کې روایتونه آیا موقوف دي که مرفوع دي. تحقیق اسې نه کېږي، اعتماد باندې تحقیق نه کېږي چې ته په چا اعتماد کوې، خپله راواله کتابونه. او بالخصوص د مولانا عبدالحمید سواتی کتاب چې کوم دی غټ نماز کامل مسنون 550 صفحې کتاب دی. دا انسایکلوپیډیا د احنافو د دلایلو. دا وګورئ تاسو دلیل پته ولګي چې کم کم دلیل هغې پیش کوي او د هغې اسنادي حیثیت هغه څه شی دی. دا راتلونکي جمعه کې به تاسو انشاءالله راماده ښه بیا چې تاسو چا وکوت د به یو بل نه مه پټوئ چا وکوت او کم ځای کې وکوت. دا وروستو خلک مه ګورئ، دا کم چې اوس عام خلک لګیایي که نه جوماتونو کې دي سره دلیل ملیل نشته، دی خو بس هغه چې خلک وایي که نه دې خلکو دلایل ذکر کړي دي، مواد یې پیش کړي دي. دا کم چې متعصب دي لکه مولانا سرفراز خان صفدر دارنګې صفدر و کاړوي دا متعصب احناف دي. ته دې خامخا وګورئ ایک بتاته ډېر ګرې پړې اقوال ملو شي چې د استدلال هغې نه کېږي. ولا یبسط ذراعیه او نه دې خوري خپلې لیچې کلب د سپي په شان. لیشي به دا دې ته ذراع وایي دلته کې، دا یې نه خوري په مانځه کې. واذا بدق او کله چې یو کس په تاسو کې توکانې توکي فلا یبزقن بین یدیه ولا عن یمینه، نو مخې ته هم نه وایي توکي، مخې ته توکل ګناه دی. احادیثو کې راځي چې یو سړی قبلې طرف ته توکانې توکي دې ویریږي دې خبرې نه چې الله دا توکانې راجمع کړي د قیامت ورځ د په مخې وغورځي. نه به دا توکانې او نه به دغه خبرې. د دې نه مقصد زوره نه ده چې که الله ستا په مخ ستا توکانې در وغورځوي نو ته به څه کوې؟ دا ګناه دی. د ګناهونو تصور لږ زیات ضروري دی. کاش چې تاسو الزواجر عن اقتراف الکبائر د ابن حجر حیثومي اولولی. دا ضعیف سړی دی لیکن دی محدث 40 نووي باندې دی او کتاب شرح لیکل ده. شرح موږ ونه موندخ نن سبا 40 د نووي حدیث هم ساره والے پای د مولا علی قاری شرح ده. مولا علی قاری هر حدیث کې داغه بالکل عبارات نقل کړي. PDF فارم کې شته موږ سره خو کتابي شکل کې موږ تر ملو نه شو. دا ډېر لوی عالم دی خو د یو سړي کمزوری په خپل ځای نه موږ کې لږ کمزوری دی. د موږ خلکو ته پته ولګي د فلاني کې دا کمزوري ده بالکل پرېږدي. کل کې مقصد تشبیه د زوره نه ده که صرف حیات ښودل دي؟ دواړه دي. دا عمل ښه عمل نه عمل ښه عمل نه ده. عمل ښه عمل نه ده. کل به د سپي په شان لکه سپی هم دغه چل کوي. بیا قرآن کې چې کوم د کلب سیزونه ښودلي دي او احادیثو کې چې د کلب کمې بدی نو دا دې دپاره ده د زورنې او حیات دواړو ده. وإذا بزقا فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولې فإنما يناجي ربه د خپل رب سره د راز و نیاز خبرې کوي. او دوی نه حدیثو کې راځي چې کله سړی له باسه ورځي پر مانځه کې دی بس کوي دا غي موجه دغه ده چې د خپل خپل بند کړي. موږ د ابو سلام ویل څومره پورې چې ممکني په لاندې شونډې دی شک لګوي. او دا شته حدیث چې کله دی باسه شروع کړي شیطان خاندي. نو موږ استاد ویل ولې خاندي؟ هغه به ویل وجه دا را چې باسه راتلل دا علامت دی د خوب د راتلو. خوب راځي په هغه سړي باندې چې هغه باندې غفلت سور شي. نو چې یو سړی په مونځ کې دومره غافل شو چې
دنه باسه راضی نو مطلب دا چې شیطان په دې خوشاله شیطانی عمل په دې لحاظ ته معلومه دا شوا چې سره مون سره راضی کنه نو حشاش بشاش دي او کوه سره سینه پیری شي ریسکلی چې موږ ګل خوب نه ورځي دا موږ کې جوټه وی لګیا وای دلته کې کرمانی یو خبره غړي دا اول د کرمانی الفاظو ګوره دا صوفیای کرام ډېر عجیب او غریب خبرې وږي ګوره کومه چې خې خبري خلک غاخلي خراب خبره دې چا نه اخلي خو خبردار چا اخلي دیوی فین قلت سما جعل المفاجات علة النهي عن البزاق عبارت دلی گله 240 صفحه باندې ابن حجر اسقلانی داغه تلخیص لګي خپل الفاظو کې ډېر مزیدار دي قال الکرمانی ما حاصله کرمانی یو خبره کړی دا داغه حاصل داري چې تقدم ان علة النهي عن البزاق عن اليمين بان عن يمينه ملكا خي طرف ته د ملک دی وګس طرف ته هم ده وځه او اختیما ویل کا ان یمین کې ده وګس طرف ته هم ملک دی وهنا علل بالمناجات ولا تنافي بينهما دلته یې مناجات وجدا ته دی وی چې کله مونږ وایو ملک دی او کله مونږ وایو مناجات نو دا خود متضاد اقوال نشو د دې نه متضاد نه دي کله کله د یو فعل اسباب غني کړ د یو فعل اسباب غني ناریو ته نسبت کی که پرې د پوښې نه پرې هم پوښې چې بعضې آیاتونه داسې شته چې د هغې دپاره محدثین او مفسرین دوه او درې سبب نزول بیان هغه سبب نزول د هغې اسناد صحیح وي نو خلک وي چې دا صحیح وګڼم که دا صحیح وګڼم که دا صحیح وګڼم نو ته ځان پوهه که ته نالایق یې تا ته علم نشته دی د یو سیز سبب نزول ګڼ کېدی شي دې ته تضاد نه وایي دا تضاد نه دی بلکې د یو عمل اسباب نزول ګڼ کېدی شي نو دارنګې د یو سیز علتونه هم ګڼ کېدی شي نو دلته کې یو محدث یو علت خولی دی بلبل خولی دی بلبل خولی دی په دې کې څه تضاد او تنافي نشته دی ابن بطال دا د کرمانی نه مخکې دی خو دې سړي ذکر څوک نه کوي وای دې ډېر عجیبه خبره کوي دی قال بعض الصالحین بعض صوفیا ویلي صالح چې راهي دا تزکیه والا خلګي دا ډېره ښه خبره ده زه وایم چې دا تاسو ځان سره بیا نوټ هم کوئ هم لیکئ او دې تصور باندې تاسو مونځ هم شروع کړئ ته خیر خبره یې که نه نو هغه متل دی که نه چې الحکمت ضالة المؤمن انا وجدها التقطها د حکمت خبرې چې که نه دا د مسلمان ګم کرده دي دا د مسلمان خبرې دي کم ځای دی ومونته دا راواله قال بعض الصالحین اذا قمت الى الصلاة مونځ ته چې ودرېږي که نه فاعلم ان الله يقبل عليك ځان پوهېږه چې الله ما ته مخامخ دی دا تا عقیده جوړه کړه الله ما ته مخامخ دی فاقبل على من هو مقبل عليك نو ته هغه چا ته مخ کا چا چې تا ته مخ کړی دی دا تصور ته لږ جوړ کړه چې زه هغې ذات ته ودرېږم کم ذات چې ما ته مخ دی چې دا تصور وي او دا عقیده یې نه بیا ورته د مونځ په خوږو پوه شي واعلم انه قریب منک په دې هم پوه شه چې هغه ما ته ډېر نږدې دی د الله نزدېکت دغه د شان مطابق که نحن اقرب الیه من حبل الورید د خپل شان مطابق دی دا قرب او بعد دغه د شان مطابق انسانان مخلوق خو نه دی ناظر الیک الله تا ته کتونکی دی فاذا رکعت فلا تعمل انك ترفع چې کله رکوع لاړ شي که نه نو دا امید مه ساته چې زه به سر پورته کړم ولې زما هر څه د الله په اختیار کې دي واذا رفعت او چې کله ته راپورته شوې فلا تعمل انك تدعو نو ته بیا دا امید مه ساته چې زه به ګندې سر په ځمکه کېږدم دې ته څه وایي دا اصل تصور دی د مناجات چې زه د خپل رب دربار کې حاضر یم او رب چې ما سره څه کول غواړي اینی ټایم زما رګ زما نس دا د هغه په اختیار کې دي ومثل الجنة عن یمینک او دا سوچ وکړه تمثیل پیش کړه ځان ته د جنت ستا د ښي طرف ته زما ښي طرف ته زما جنت دی
والنار عن شمالک او دا تصور وکړه چې اور زما ګس طرف ته دی والصراط تحت قدمک صراط زما د خپو د لاندې دی فاذا فعلت کله چې په دې طریقه ته مونځ وکړې نو كنت مصلیا هله به ستا مونځ دی څومره قیمتي خبره یې کړې ده د دې ویونکي هم نه معلوم قال بعض الصالحین لیکن خبره څنګه ده داسې ذهن ځاله جوړول غواړي چې خبره سموي نه قبلول پکار دي دا ورته موږ حدیث نه وایي دا حدیث دی قال بعض الصالحین دا بعض نیکانو دا قول کړی دی نو بهر کې د نن سبق خلاصه سره هغه دا چې کله انسان مونځ له راځي نو ډېرې ځان په دې پوهېږي چې زه خپل رب سره ملاقات کوم نو چې کله رب ملاقات لري دی به صاف ستھري عاجزۍ کې وي تواضع وي او دی به عبادت په ځان باندې بوج نه ګڼي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم